نو سلامونه مې قبول کړي. په خواو مشرانو وي چې دیوالونه مالوي او ونې بوټي هم خبرې کوي. نو آیا واقعي ونې بوټي خبرې کوي؟ او بیا دا مزارونه دم درته سوال وي، یو پوره تاریخ درته بیانوي. دا دلته چې زه کوم په مزار باندې ولاړ یم، دی تا ته پوره د 1000 کالو تاریخ بیانوي. خو آیا تا پورې غوږونه شته؟ آیا تا اورېده غواړې؟ آیا ته حقیقت برداشت کولی شي؟ آیا ستا علم شته؟ آیا ته دا پردو چې ستا تاریخونه روان کړي دا ټیکول غواړې او که نه ته به صرف نکات سیوې، صرف الټه کمنټونه کولی شي او که نه په یو بل باندې خټې تپلی شي. نو دا مخامخ ته وګورې، دې باندې لیکلي حضرت ملک یوسف افغان شهید بابا کله 952 میں. نو د ما تاریخ سره لغوندې اختلاف دی، خو څه دونه ډېر نه دی، د 140 کالو خبرې دي. دا څوک دی؟ دا د کوم ځای نه راغلی؟ نو دا ګلا دا چې کله د محمود غزنوي پلار او تره، دا پلار او سخر سبکتګین لپتګین د پښتنو سامانیانو غلامانو خو چې بې اتفاقه شو، نو دوی ته یو صوبه کابو کا. او بیا چې کله محمود غزنوي پلار په اقتدار کې و، نو دلته نور پسې جیپال لاړو چې عظیم پښتون خو په هندو مت باندې و. نو چې هغه ته پته ولګي چې ما پسې محمود غزنوي دغه جیپال لا روان دی، نو هغه د حمید لودي حاکم ملتان او د کورمې نه مدد وغوښتو. هغه والا دلزاک او ماندوري ولیږل، نو هغه والا کابل فتح کو، جلال آباد والا فتح کو، بیا والا خیبر فتح کو. نو هلته کې جمعه جوړ کو چې علي مسجد ورته وایي. نو دغه علي بن یوسف دی، دا د دی یوسف زوی دی. نو هغه راغو پېښور کې قاضي القضام شو او پېښور کې والیم شو. هغه تره له فوجونه ورکړه شیخ آدم له چې په بابا صاحب په حضرت علي صاحب مشهور دی، په چارسده کې د پړانګولار کې مزار دی ډېر لوی، هغه چارسده فتح کا. بیا بل تر له فوجونه ورکړه شیخ احمد، نو هغه نوخار فتح کو. بیا د هغه زوی شیخ شهباز قبر په پایانو کې دی، او بیا د هغې نه پورې د سید نه پورې په امانګړ کې شیخ غفور قبر دی. بیا دلته کې دا د هغه پلار له فوجونه ورکړه مردان فتح کو. بیا د پلار په خپل مرګ مړ دی، نو د ماندورو په مقبره کې په شاډن کې شیخ ملهي په نوم باندې ښخ دی. بیا د ده یو بل تره لګېدو، هغه نومو ملک یحیی، هغه د اوسۍ ګلیاړه فتح کا. خو بیا هغه زخمي و او فوجونو کمان نور نشو کولی. نو بیا هغه ماندوري پیر خوشحال له فوجونه ورکړه، نو هغه د اوډیګرام د راجوډي له شکست ورکو. نو په دې علاقو باندې د ړومبی اسلام چا خور کو؟ دا دې خلکو خور کو. نو تا سره دا د 600 کالو تاریخ شته؟ نشته. تا سره خدای چې محمود غزنوي فوجونه ورکړه، پردي ډېر ذریعه دی، ډېر خوشحالېږي، غټ غټ غوښې در باندې وخېږي. او بیا وې چې دغه بابر راغو دلزاک ولې شکست ورکو. نو دا دلزاک ولې شکست هغه ورکړی که تا ورکړی؟ دا خو ستا شرارت و چې ته به راغروړې لاس کې تا ورکړی. کني بابر مشران خو دونه په بده ورځ راغلي وو چې دا که د یوسفزو په دغه کې ولا ملاتړ ګوګیانو خیشکو ولا ملاتړ نو ورکړی په کابل کې، نو یقینا چې دغه تباه به خو تا ملاتړ ورکو. نو بیا تا سره څه سلوک وکړو او تا بیا یو بل ورور تربور پې ووال. نو هغه علمې په تا باندې لاوه. بل خبره دا ده چې د کابل کې ته بې اتفاقه شوې، په کندهار کې ته بې اتفاقه شوې، نو تا د دلي ته هلته نه بیلو، ځکه چې تا هلته بې اتفاقه شو، نو دلي ته به کومک د دې ځای نه تلو. نو بیا خو تا کومک نشو ورکولی. نو لودیان چا والي؟ هم پې تا والي، خپل لودي دغه د پنجاب ګورنر ورسره هم دا قبیلې وي، نومونه نه علم، ځکه چې ډېر فیسپکېږي. او بیا دی یو بل راکړی، دا بابر هم پې د خپلو پښتنو قبیلو راچولی، که ته به راغروړې لاس کې دی ورکړی. کني بابر خو خپله خور ګاڼی شاباني خان سره پرېښې وه چې زه به دغه نه کومه فوجکشي به چېرته نه کوم، زه فوج نه تیاروم. نو راوتښتېدو، نو بیا فوج تیار کړی دی، خو دې خوا ته بې اتفاقه لیدلی وي. نو دا هغه عظیم دلزاک دی چې د علي قبر په پېښور کې دی. دا دلته قبرونه ما تاسو ته وستایل. بل خبره دا د ماندورو قبرونه هم د مشرانو یو په جبتر چراټ سره دی، یو دلته سید لقمت شاه غازي په کوترپاڼ نوخار کې انټرچینج سره دی، بل سید دوست محمد شاه بخاري ماندوري په کوټ لاچی کې دی، بل د ماندورو بابا د عجیب بهادر صاحب سرداغو استاد وا دی، سید محمود شاه بخاري ماندوري په ټل کې دی، بل ماندورو بابا په ټل کې دی، علیمت شاه بابا، نارشاه بابا او خان بابا په کونړ کې دي. نو دا ټول څوک دي؟ دا ستا غازم دي، دا ستا د عظمت نښې دي. خو که ته په دې باندې پوهېږې، نو دا 600 کاله تاریخ روباسه. زما دې ته نور هم ډېر بد ووایه، خو ریسرچران شته نه،
پردې فوټو سټیټ دی چې تاسو ډبولي هغه تاریخ لیکلی نو هغه د الله اکا نه کله غلام جوړ کړی قطب الدین ایبک غلام کړی التمش غلام کړی بلبنان غلام کړي څوک یې دله په تیښته مجبوره کړي چا پسې یو خټې تپلي چا پسې بلې چا پسې دمې ور اچولي چا پسې څه ور اچولي که نیم مغول چې نو د همایون څونه مرتدو د بابر څونه د شرابو سړی اکبر خو دین الهي جوړ کړی چې پیر روښان هلته ناری مستانو چې ده که په هندوستان کې څوک نو هغه دلته کومک دپاره راغلی ځکه هغه عظیم پښتون عظیم مجاهد نو هغه بیا دلته تربوران جوړ کړي تاکې که نه بل نور څوک یې جوړ کړي نو دا ځکه تا ته یم چې دا تاریخ دی تا 600 کال دی دا روباسه کني د اوښ په شا به دې سپي وخوري او بیا به یې څوک تپوس واله ني والسلام